اذ اخرجه الذين چې کله ویستو دلره کافرانو د مکې نه ویستو ثانی یسنینی دویم د دوو نه هوا اذ هما فی الغار کله چې دواړه په غار کې هوا په دې لار د نبی علیہ السلام د خپیم ډېری خوښ شوی او ابو بکر صدیق په وګ باندې وړې وخا ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام لره سکړي دي په وګ باندې وړې ده الله اکبر کبیره دارنګي اسماء رضی الله عنها ذات النطاقین اغي ولا خوراک مراک ملتبولو خبر به مترساو اذ هما فی الغار کله چې دا دواړه په غار کې وو کله چې دواړه په غار کې وو دا قران ویخا ای را پیزی چې قران منی ابو بکر وې ده منی خبر مخه ته را کړه قران کې دا ابو بکر تذکرہ ده اذ هما فی الغار د دې نه ابو بکر تیار غار ویل کی یار غار سونه سخت ده او دا سونه سخت تک دی اوس خو ته سرودونه مونډونه خواوتی دي کنه او بیا چې غاری سور ته تزي نو هم ډیر په تکلیف سره دا چې هغه وخت کې دا بسونه نور غرونه وو او دا پیغمبر په دغه هجرت پښپ باندې نبی رسول الله ته پتا و چې دی بارا پسې کوج لګي نو نبی رسول الله چې مدینه منوره ته کملار تللی دا اغه لارې بدل کا پرې بل لار راتاو شوې دي مدینه منوره ته هجرت د پاره ابيام چې کړه نبی رسول الله په دې غار سور کې وو دا مشرکین ورپسې دغل تم رسیدلی مشرکین کوم نه رسیدلی دغه غار سور ته رسیدلی بر ولاړو دا غار د پاسه ولاړو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله ته وی اے دا الله حبیبا که چرتا منتدی او کته کنه که چرتا دیخ کته دی خپل خپوته او کته نو دی به مونږ وویني دی به سوکی مونږ به وویني نبی رسول الله متوی یریګما ان الله معنا لازم سره دی دغه دې کې بعض علماو په کتابونو کې لیکلي دي او مشهورم ډېر زیات ده چې غار سور کې دغل تکمتر رالی او هغه یو جاله جوړه کا او دانن چې سونه په حرم کې وی کمتری دي دا هغه نسل دی دا مورید لري کنه کرکوړې راغلي دا سو کوئی جولاګي غار جوړ کو کنه ویني دا مونږ دی ویلي دا یاد ساته ابن کثیر رحمت الله علیه وی دا روایت کمزور دی ښا فالصدق في الغار والصديق لم يريام وهم يقولون بالغار من اکرمی نو دا روایت دا کمزور دی دا کرکوړې دا کتابونو کې شتا اذ هما في الغار کله چې دی په غار کې ووا د ابو بکر صحابیت د قران نه ثابت شو کنه څنګه دې ته توجه کوي لګه ها دې دور کې بیا واپس را پاري دلی دي او کله په ملک پاکستان کې دای خبرې کیږي چې ابو بکر کافر دی او چې تی خلکو ته وی چې دی داسي وای دیس پوته چې کم دینو پړی واچوي او خلی ولا غلی کې نو هغه نه غلی کې یو تا غلی کوي ازم عجیب اسلامی ملک ښا چې دې ملک ته په خوانه خلکو ته وی چې خمینی په خپل کتاب کې لیکلي دي چې ابوبکر مسلمان نه دی عمر مسلمان نه دی او زبر پیغمبر د روزینه دو بوتان باسم عمر او ابوبکر دا د خمینی په کتاب کې دي نو دا خبر په دې پابندي وا دا په کتاب پابندي لګاو کنه په دې روافض سپو باندې پابندي لګاو کنه د مسلمانانو زړونه زخمی کوي د مسلمانانو جذبات سره نه بکیا دا وګوره ابو بکر دا قرآنی شخصیت دی دا صحابیت په قران کریم سره ثابت دی اچھا زکا مفسرین وای څوک چې د ابو بکر د صحابیت نه انکار کوي نو هغه کافر دی او چې څوک ابو بکر مسلمان نه مني نو مسلمان شو
دا خلک ډیر تاسو کې شیعاګان مسلمانان دي کې کافران دي. شیعاګان ابو بکر مسلمان نه مني. اوس په باندې خلک وی کدي ځان لګیای اوس په میډیا وګوره ها په میډیا باندې غاټي ابو بکر خلاف خبرې کوي او کته حکومت نه مطالبه کې چې دا سپیغله کې دا چپ کې دی ابو بکر پسې غاپی صحابو پسې غاپی نو تا کړه چې وغي نه غلي کوي. تاسو وجه دا یار یعنی تب پر خپل اسلامي ملک د ابو بکر صحابیت هم ذکر کې اولی حکومت د دې نفتر کې پټي ولې دا نه غلي کوي. معلومیږي دا غیم په دې خوشاله یو چې په دې ملک کې بدا جګړه او دا قتل او غارت شروع وي بس دا غلي کا. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار کله چې دا دواړه په غار کې هوا دا ابو بکر صدیق نوم دی عبد الله ابو بکر نوم سره عبد الله نوم دی عتیق متویل کیږي سر عتیق د پلار نوم دی عثمان بن عامر د پلار نوم سره لاري مسلمان دی مور مسلمان دی ابو بکر مسلمان دی د پلار نوم دی عثمان بن عامر بن عمر بن کعب. عمدۃ القاری کې راځي چې د دې د والدی به بچي دا نه پاتې کېده نو چې کله ابو بکر وشو نو مور راوستي دی پغیق کې بیت الله کې ګرځي وی اللهم انی هذا عتیقک من الموت فحبلی رب دا بچي خو راځي ژوندې و پای کنه عتیق دی عتیقک من الموت یا بعضی وی عتیق و تزکه وی چې عتیق من النار جهنم د اور به بچیا. لقب صدیق دی د ابو بکر لقب سری صدیق د ټولو نمخ کې د نبی علیہ السلام د نبوت تصدیق کړي ځکه او تصدیق ویا د معراج په واقعیا کې مړومبي تصدیق ابو بکر او ځکه ورتوي صدیق. انس رضی الله عنه روایت دی چې ابو بکر رضی الله عنه روایت دی چې ما نبی علیہ السلام ته ویل انا فی الغار ز په غار کیوما اے دا الله رسول لو ان احدهم کيو تند دینا نظر تحت قدمه لابصرنا کخپل خپوت مکت مونږ بوویني. نبی علیہ السلام وتوی ما ظنک یا ابا بکر باسنین الله ثالثهما اے ابو بکر ستاسو خیال دی پاغت بو تنو باندې چې الله ور سره دریم دی ما پریشان کیگا. نبی علیہ السلام فرمائی لو کنتو متخذا خلیلا غیر ربی کما دا ربنا علاوہ بل سو خلیل گرزولے ما با ابو بکر خلیل گرزولے وی ابو بکر خود ہمارے دین روڑ دے. نبی علیہ السلام فرمائی دا ابو بکر نسیوا دا سی سوک ندی پاتی چې مونږ داغه د احسان بدلنی ورکړي خدا ابو بکر د احسان بدلا هغه غلظ نشم ورکولې ځکه ابو بکر رضی الله عنه بم ډېر احسانات کړی دي او د دا بدله به د قیامت پرز ملاویږي ښا پیغمبر د احسان بدله نشم پورا کولی. اچھا اولی بلال آزاد کړي وا نبی سره هجرت هم کړي وا په نبی علیہ السلام باندې 40,000 درهم خرج کړو ښا 40,000 درهم دیم په نبی علیہ السلام خرج کړی و. دا رنگی ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې كنا نخير بين الناس فی زمن النبي صلی الله علیه وسلم مونږ به نبی علیہ السلام په زمانه کې ابو بکر ته ترجیح ورکولا مشر ممنو غرم منو فنخير ابا بکر ثم عمر ثم عثمان اول درجه دا ابو بکر دا بیا دا عمر دا بیا دا عثمان دا بیا دا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ دا. اجماع امت پا دی خبر دا دا یادو ساتے اجماع امت پا دی خبر دا چی دا نبی علیہ السلام نرستو افضل چی دی ابو بکر صدیق دی. پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے.
امام احمد رحمت الله علیه خپل مسند کې ذکر کوي چې من لم يربع بعلينا فهو ادول من حمار اهله. ډیر ناشنا خبره امام احمد بن حنبل ذکر کړی دا دارنګي ترمذی کې دا حواله شته او دارنګي دا مسند احمد هم ذکر کوي من لم يربع بعلي في الخلافه فهو ادول من حمار اهله. څه مطلب دا د امام احمد بن حنبل خبره وره چې من لم يربع بعلي فهو ادول من حمار اهله. جو سیدنا علی المرتضی کو چوتھا نمبر نہ دے چې څوک علی سے تسلورم نمبر نہ ور کئی انہیں خلیفہ رابع تسلیم نہ کرے او اپنے پالتو گدے سے بھی زیادہ بے وقوف ہے. لکه بعض روافض دا درس اوري په پښتو نه پوهیږي ښا دا پکې دا غي د پاردار یې ته ډالې دا د بعض روافض ته ډالې چې امام احمد بن حنبل ویا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چوتھا نمبر نہ دے انہیں خلیفہ رابع تسلیم نہ کرے وہ اپنے پالتو گدے سے بھی زیادہ بے وقوف ہے. چې څوک علی رضی اللہ عنہ سلورم خلیفہ نہ گنی دا د کورنی خرنم زیات بے وقوفه دے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وی زرالما ما د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې اے الله رسولا ای الناس احب الیک تا ته په خلکو کې ټولو کې زیات محبوب څوک دی؟ نو ما ته پیغمبر وی عائشہ را ټولو کې محبوبه ده. نو ما وتوی من الرجال پسړو کې څوک؟ پیغمبر وی ابوها دا غي پلار ته ډیر محبوب دی. لارې څوک؟ نبی علیہ السلام چې بیمار دي صحابه کرام په انتظار کې دي. نبی علیہ السلام وی آیا مون شوی دی پیغمبر نشو را پاسې دی. آخر کې نبی علیہ السلام حکم وکړو. یو روایت کې راځي عائشہ ته وی موری ابا بکر اے عائشہ بابا جان ته دی وایا فلیصلی بالناس. یو روایت کې راځي مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر ته حکم وکي چې مصلی ته مخ کی شيخه ازحما فی الغار. کله چې دا دواړه په غار کې وا لخوا د سړی غواړي د ابو بکر شان بیانوا ځکه د ابو بکر صحابه ټول صحابه کرام دي. صحابه ټول د ګلونو غونته ګلونه دي او په ګلونو کې بعضی ګلونه ایته د ګلاب ګل وایي سوی وتا ګلونه ټول ګلونه دي او په ګلونو کې د ګلاب د ګل خبره څه جدا ده. څنګه چې امامان ټول امامان دي خو امام ابو حنیفہ کی بات کچھ اور ہے. صحابہ کرام تو سارے صحابہ کرام ہے مگر ابو بکر کی بات کچھ اور ہے. یہ باتیں سیکھو یہ دین سیکھو قرآن سیکھو. ثانی اسنین دویم د دوو نو ازحما فی الغار دا چې زوت کړي او بیا د غارې سور ته وخیږي کنه دا د ابو بکر دا تذکرہ د قرآن دا تذکرہ دا ځان ترا مخه ته کې د سترګو نه بلیوخ کې روان شي ښا ته هوغه ته بغیر او بیا را کوشیو پتم د تنشتا ویل ته بس خلکو جانې مازونه خوار کړی دیو الته موزونه کوي. ازحما فی الغار کله چې دا دواړه په غار کې هوا اذ یقول لصاحبه کله چې خپل صاحب ته ویلا لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ته مغمجن کیږي الله زمون سره دی. نبی رسول سلام سوئی څنګه لا تحزن ان الله معنا. کله چې بنی اسرائیل روانو مخه ته دریاب راغی د شاته نه د فرعون لخر راغی. بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ترالو یا موسی انا لمدرکون اے موسی گیر شو او ته اچری نشی کېده ان معی ربی ما سره زما رب دی. موسی علیہ السلام سوئی نبی علیہ السلام سوئی مون سره زمون رب دی. موسی علیہ السلام ما سره زما رب دی. الته بنی اسرائیل دی کله
نو موسی دا نو چې مونږ سره زمونږ رب دی ما سره زما رب دی دلته ابو بکر دی نو پیغمبري مونږ دواړو سره رب دی خبره زين ترانه لا هلته بني اسرائيل دلته ابو بکر دی کنه ابو بکر دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر او عمر دا دوجا نمبر عثمان دا تیجا نمبر علی دا چوتھا نمبر دما دم مست کلندر اذ هما فی الغار کله چې دا دواړو په غار کې اذ یقول لصاحبه کله چې ویل خپل صاحب